مرة وثلاثا وثلاثا. امام طحاوی رحمت الله علیه فرمایي او دس کول د مانزه لپاره یو ځل و ثلاثا ثلاث. باب کې دوه مسلې دي. اوله مسله دا چې په اوداسه کې څلور اعضاء دي. یو عضو ممسوحه وامسحوا برؤوسکم. آیا دغه رأس باندې مسح به یو ځل کیږي که درې ځله به کیږي؟ یو. او دغه مسح که یو ځل یا درې ځله کیږي په ماء جدید به کیږي او کنه یو ځل دغه د لاس رطوبت سره به کیږي؟ آیا په باب د مسح علی الرأس کې تسلیث سنت ده چې درې کرته مسح لول لاس تیرول په سر باندې دا سنت دي که نه دي؟ یوه مسله ده. دویمه مسله ده چې کم اعضای ثلاثه مغسوله دي مخ لاس په دې کې تسلیث سنت ده او کچا یو اندام درې ځله ونه وینځه دوه ځله وینځه یا یو ځل، آیا دې سړي خلاف سنت کار وکړ؟ ثواب به کمیږي او کنا دا کار موافق د سنتو سره؟ دو مذهب دي لګ لاندې ګوري. اولی مسئله ته برش امام شافعی رحمت الله علیه هغه وایي چې په باب دی او داسه کې څلور اعضاء ذکر دي، چار اندام، یو پکې ممسوح د رأس، نو مسح په سر باندې یو ځل فرض ده او درې ځله سنت ده او ماء جدید سره سنت. درې وارې به په تازه اوبو باندې لاسونه لامده کې مسح. دا ولی وی دلته راځي چې توضأ رسول الله مرة وثلاثا ثلاثا، نو توضأ کې خو مسح راځي. نو معلومه دا ده څنګه چې اعضاء ثلاثه مغسوله درې وارې وینځلې دي، نو دا مسح علی الراس درې وارې کړي. ګوري بیا درته هماغه قاعده راغله، دا اشاره النص ده، دا دلالت النص ده، دا عبارت النص ده نه ده. توضأ ثلاثا ثلاثا وی توضأ کې خو مسح راځي، نو مسح وی درې وارې کړي. غسل د پاره درې وارې موږ تازه اوبه راخلو، مخ د پاره لاس کو د پاره همدغه رنګ مسح لپاره هم درې وارې لاسونه په تازه اوبو باندې لاندې. دویم تاسو ته پته امام شافعي صاحب یو قیاس کړی، خو زمونږ احناف دې ته قیاس فاسد وایي. هلکه تاسو په باب د قیاس کې ویلي که نه چې قیاس کې څلور شرطونه دي، دوه وجودي دي دوه عدمي دي. یو شرط پکې دا د وجودي کې چې فرع به نظیر دی اصل وي، فرع به د فرع او د اصل منځ کې به مماثلت او مناسبت وي. زه تاسو نه تپوس کوم پرې بدو دا مخکې امامان صاحبان د هغې خبرې غټې دي، ځان به پوهیو، خو اول زه تاسو نه مسح د مسح نظیر ده که مسح د غسل نظیر ده؟ مسح د مسل دا موافق القیاس هم ده او موافق الاصل هم ده او د قانون مطابق. امام شافعي صاحب ولی وایي چې مسح د سر درې وارې په ماء جدید؟ وایي ځکه اعضاء ثلاثه مغسوله منګه اصل او مقیس علیه ګرځو، اخو درې وار وینځل کېږي د اصل. فرع او مقیس سر مسح شوه، علت مشترکه د اصل او فرع په منځ کې مقیس علیه منځ کې فرضیت، د سر مسم فرض ده او د اندامونو وینځل فرض. درې ارکان څلورم حکم، الته تسلیث سنت ده، دلته تسلیث سنت. اعضاء ثلاثه مغسوله اصل او مقیس علیه، مسح الراس فرع او مقیس، علت مشترکه فرضیت، حکم تسلیث. ودې کته وی بالکل مسح درې وارې کوي په ماء جدید نه وکړو. مونږ ورته ویل الله بندګان د دې جواب خو هم درته وو چې دلته راځي چې توضأ مرتن و ثلاثا ثلاثا. اول د قیاس جواب ته ګورو.
منګه وایي د قیاس په وجودي شرطونو کې یو شرط دا و چې فرع به نظیر دی اصل او مسح نظیر دی غسل نه ده غسل اصاله الماء عن العضو او مسح امرار اليد المبتل على العضو تدری واری اوبر واخله په لاسونو باندې او په سر تیرې کا بیا بستا وختانو نه د اوبو څاڅکي توي بیا خو مسح پاتې نشو مسل نه غسل جوړ او چې مسح د په غسل بدله ک مفهوم د شریعت دی ولټک شریعت مفهوم د مسح ذکر کړی دا لون لاستیر ک چې اندام نه وګو نه بهيږي او چې تدری واری لاسونو په وګو لمده او په وختو تیرې بیا بری وختو وینځي بیا به تنه څاڅکي تويږي بیا خو غسل شو مسح پاتې نشو او مسح چې په غسل قیاس کې دا مخالف القياس دا مسح په مسح قیاس کا یو سړی موزه په خپو کړي مسح یو ځل کوي کې درې واره یو سړی زخم د پټۍ لګولې مسح یو ځل د کدرې واره نو چې په جبیره باندې یو ځل مسح کوي او موضوع باندې یو ځل کوي نو مسح په مسح ولې نه قیاس کوي چې مسح په غسل قیاس کوي مسح په مسح قیاس کول موافق القياس او مسح په غسل قیاس کول مخالف القياس مفهوم د شریعت بدلی او بل دا یو طرف ته دی یو فرع لپاره یو مقیس علیه او بل طرف ته دی یو فرع لپاره دو او درې مقیس علیه دو او درې اس مولانا سره مونږ چې وای شافعي صاحب وای چې الکه مسح درې واره کو ځکه چې اسای محصوله درې واره منځل کی مقیس علیه یو او مونږ ورته بل طرف ته مسح په مسح قیاس کو مقیس علیه درې پیدا کوو تیمم کې مسح یو ځل د کدرې واره نو دی باندې ولې قیاس کوي جبیره پټۍ باندې مسح یو ځل د کدرې واره ده په دې ولې قیاس کوي خفین موزه باندې مسح درې واره ده که یو ځل ده نو یو طرف ته درې مقیسون علی دي او موافق القياس دي په دې باندې قیاس نه کېدا پرې دی او بل طرف ته یو مقیسون علی ده هغه مخالف القياس دغه دې راټینګ کړه جواب باندې پوښ او دلته چې تاسو کوم خبره کوي د مسله کې امام شافعي صاحب ته منغه وایو چې ګوره دلته چې کوم راغلي جمهور مذهب دا ده چې نه درې واري مسح سنت ده او نه تسلیس د ماء جدید سنت ده یوم سنت نه ده او دا تاسو مدعا په عبارت النص نه په دلالت النص ثابت را چې وتوزع ثلاثا وتوزع وغسل اعضاءه ثلاثا اعضاء مغسوله درې واري وینځل عضو ممسوحه باندې مسح مره واحده دوه صحابه د نبی پاک د اودس کیفیت او کمیت بیان کړي دوه روایتونو نه غیر په یو روایت کې ندی راغلی چې مسح درې واري شوی د کومه جدید دا دلالت النص امام طبرانی یو روایت په معجم الاوسط کې راوړی و مسح على راسه ثلاثه دې لپاره جواب علماء کړه چې د معجم طبرانی روایت ضعیفه ده کمزور ده قابل استدلال هغه باندې څوک استدلال نشي نیول او دلته چې په باب کې راغلی چې وسلاسن دا سلاسن راجع د اعضاء مغسوله او وغسل اعضاءه المغسوله سلاسن اعضاء مغسوله درې واري وینځل پاد شو دویمه مسله چې د اعضاء مغسوله او کې تسلیث سنت او کچا تسلیث ونه کې خلاف سنت شوافی وای ک اندام د درې واري وینځل مونږ د خلاف سنت ذکر ازی فمن زاد او نقص فقط اساء وظلم وتعدى بلکې راضی وتعدى وظلم واساء جمهور علما ورته وینا رسول الله مبارک په یو موقع او دس کړي هر اندام یو ځل وینځل خو پوره یو بر سوال طولن ارزان او بیا فرمایلی چې دا او دس ته چې دینه بغیر مونږ الله قبلین یو ځل وینځل فرض که یو ځل دی اندام وینځو پوره اندام ته دی وب ورسول او د اندام نه یو څاڅ کې نیمه وب توې شوې په دې او داسه ته مونږ کولای شي حضور کړه د ولی مخالفه سنت او دو ځله بل موقع باندې او داس کړه هر اندام دو ځله وینځل بیا فرمایلی چې دا غو داس ته چې په دې باندې الله متوازی ته ډبل اجر ورکړي بچن دا مستحب
درې واره او دس کړه معنا هر اندامه درې زره منجله په اخره موقع عثمان علي سیب دا نقل کړی دي بیا فرمایلی هاذا وضوء و وضوء الانبیاء من قبل دا زما او دس د زمانه مخکې د انبیاء او دس دا ګوره دا درې واره وینځل ادب دي دا د اصابت الفضل د پاره دي دا د تکمیل الفرض د پاره دي دا د اضافه ثواب د پاره دي دا د مزید اصابت او ثواب حاصلولو د پاره دي دا د تکمیل فرض د پاره دي دا له اصابت المادي چې وب پورا اندام ته ورس کچا درې وارونه کم اندام وینځه او داسې په شریعت دا خلاف شریعت نه ده وای. وبه قال حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا الفريابي قال حدثنا زائدة بن قدامة قال حدثنا علقمة بن خالد عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي رضي الله عنه انه توزع ثلاثا ثم قال دنا شافعي صاحب ثابتای چې توزع کې هم سم ده مثلا دیواری کړي ده منګو دا دلالت النص دا توزع ثلاثا د په حق د اعضاء مفصوله وکړه. ثم قال هذا طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم او دست نبی علیہ السلام حضور بدغه سی او دست کول. قال حدثنا حسين قال حدثنا الفريابي قال حدثنا اسرائيل قال حدثنا ابو اسحاق عن ابي حية الوادعي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وبه قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا علي بن الجعد قال اخبرنا ابن ثوبان عن عبدة بن ابي لبابة عن شقيق قال رايت عليا وعثمان توزع ثلاثا وقال هكذا كان يتوزع رسول الله آخری عمل د مصطفی دا او چې هر اندام درې واری وینځل خوشاته براشي انما هو لاصابه الفضل لا للفرض. وبه قال حدثنا احمد بن يحيى السوري قال حدثنا الهيثم بن جبين قال حدثنا ابن ثوبان فذكر باسناده مثله. وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا اسحاق بن يحيى عن معاويه بن عبد الله بن جعفر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه انه تولى ثلاثا وقال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توزع هكذا. دا ثلاثا بعضای مفصوله او تراجع کوي نو شوافی او جواب وشیل. وبه قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا ابن الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن سميع عن ابي امامة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توزع ثلاثا ففي هذه الاثار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توزع ثلاثا وقد روي عنه ايضا انه توزع مرة. شافعي صاحب وایي نو مسم درې واری ثابت شو یو ظلم ثابت شو یو ځل چې د فرض او درې واری وایي سنت او ممای جديده. وبه قال حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا اسد قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا الضحاك بن شرحبيل عن زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم تولى مرة يعني غسل اعضاءه المغسوله مرة وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاه الا بيده. وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عاصم عن سفيان عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الا انبئكم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة او قال توزع مرة. وبه قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا يحيى بن صالح وحازبي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن ابي نجيح عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال توزع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة. وبه قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا دا ټول د جمهور روایت دي چې تصحیح سنت نه د تکمیل د فرض لپاره دا او اضافي ثواب حاصلولو لپاره ده. قال حدثنا عبيد الله عن الحسن بن عمارة عن ابن ابي نجيح ثم ذكر باسناده مثله. وبه قال حدثنا محمد بن خزيمة وابن ابي داود قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن ابي عمرو عن عبد الله بن عبيد الله بن ابي نافع عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا ثلاثا ورايته غسل مرة. ما درته ویل چې یو ځل په یو موقع باندې ټول اندامونه یو ځل په بل موقع په بل درې نو دا د ټول حکم ده. فثبت بما ذكرنا عن رسول انه توزع مرة یو ځل اعضاء مغسوله وینځلي فثبت بذلك ان ما كان منه من وضوء ثلاثا د دین زیات چې دا درې کرته اعضاء مغسوله وینځلي دي انما هو بشک دغه کار لثابت الفضل دا لپاره د حاصلولو د مزید ثواب چې زیات ثواب میلاو شي لا للفرض دا د فرض لپاره نه دي
یا دا معنا چې دا د تکمیلی فرض دی پاره او دا درې ځله وینځل فرض هم نه او سنت هم نه مستقل تکمیلی فرض دی پاره اضافه ثواب دی پاره او ادب په دې باندې ثواب زیات ملاوي دا اوس کچا درې ورونه کم وینځ ته بدانو چې خلاف شریعت او خلاف سنت او په دې شرط چې ته هر اندام ته پورا وبرسو. اللهم صل علی محمد وعلى ال اللهم اشف مرضانا